الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. دا سورة قرآن مجید دینم دے سورة والضحى. لکه ضحى ویل کیږي وخت چاشتا او بدی کوم الله رب العالمین په دغه وخت باندې او په دغه نهار باندې قسم خوړل دی نو سورۃ په دې سره مسما ده. دا مکی سورۃ ده قبل الهجرت د دین نزول شوه ده. نو بدی کوم الله رب العالمین هغه مضامین ثلاثه ته اشاره ده خصوصا رسالت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. دغه کفار او مشرکین او داغین انکار کو او داغه د وجنه به داغه دعوت ټکراو نه توحید منو او نه به وی چیرې مونږ چې کوم دنو بعد الموت هم نه منو. الله رب العالمین رسالت محمدی داغه چې کوم نه پکې اثبات کوي او الله رب العالمین چې کوم انعامات کړی دي په پیغمبر علیه السلام باندې نو داغه تذکرہ کوي. او چونکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زمانہ وحی موقوف شوی و وحی نه راتلا دا الله رب العالمین باغی کې حکمتونه وو نو باغی باندې کفار خوشاله معنا وکړي وې دوی الله تعالی سره ورانه کړه. او یاد اوسه چې پیغمبر علیه السلام سوره د بیماری د وجنا یا د عذر د وجنا هغه تهجد مول د شپې پانسه د خپل هغه معمول مطابق نه یو کافر خبيثه خذوا هغه نعوذ بالله بیا خپل شیطان دې پرې خو دغه او کوم کار چې کو نو داغه نه دې بل طرف ته واوړي. نو الله رب العالمین دا صورت راولېګو او چونکه د یو قول مطابق بلا مو د وحی نه راغلي نو چې کله دا صورت راغې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الله اکبر. الله کبریایی بیان کړه الله اکبر وی. د دې وجه نو دا مسنون طریقه ده چې کله دا سورتونه د سورۃ والضحى تر اخر د سورۃ قرآن پورې سورۃ الناس پورې دا ویل کېږي نو دې په اخر کې الله اکبر ویل دا مسنون دي د مانځنه خارج. نو الله رب العالمین چې کوم دین هغه خپل د وحی هغه تذکرم فرمایي او لاول حلفیه او قسمیه فرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دی زما په ورځ باندې. نو یاد د ضحى نه مراد کو د چاش دا وخت دی او یاد د ضحى نه مراد ټول ورځ مراد د ذکر د جز او مراد ته کول دی. ذکر ورپسې دی واللیل نو چې هغه لیل شو نو دا نهار شو. چونکه ضحى دا د نهار هغه قیمتي ټیم دی او دا هغه واضح وخت دی. نو قسم دی زما په وخت چاش باندې یا قسم دی زما په ورځ باندې واللیل اذا سجا او قسم دی زما په ورځ پشپا باندې اذا سجا سجا معنا اذا اظلم كل شيء چې کله دا تیار کی بهر یو سیز باندې تکتور تیار شي. انقلابات الله تعالی اذا زرا ولم په زمانہ کې دې کې دې ته اشاره ده لکه څنګه چې شپې نو د شپې مطلب دا نه دی چې بیا به ورځ ناراضي الله رب العالمین بیا دا غي نه رون صبر او خيږي. نو که بل فرض پیغمبر علیه السلام ته ما د وحی سلسله بند کړه د یو حکمت مطابق شپشوا نو الله تعالی بیا به رون صبر او خيږي بیا به د وحی سلسله شروع شي پیغمبر علیه السلام ته. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك معنا ما تركك نه دې پرې خو دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی را پروردگار سا دی وی دا هغه خپل الله پرې خو د اوران ایکړه سره الله یې ما ته نه پرې خو وما قلا یعنی وما قلاک او یعنی معنی دا ما ابغضک او نه دې بغض کړي الله رب العالمین تاسرا د الله سره عداوت او یا د الله تعالی سره بغض هغه نشته. مخکې تیر شو د لوط علیه السلام په واقعه کې قال انی لعملکم من القالین. قالین معنا من المبغضین دا په معنا د بغض سره دی. ما ودعك ربك وما قلى نه دې پرې خو دې تعالی اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پروردگار ستا او نه بغض کړي دې ستا سره. وللآخرة خير لك من الاولى او خامخا اخرت چې دې ان د اخرت غ ثوابونه او بدلی الله وی دنیا کې هم پتا باندې بلا انعامات دي د نبوت او بیا د ختم نبوت او بیا د امام الانبیاء تاج هغه مستا په سر باندې خېده او الله تعالی آخرت کې چې کوم طالب اجر در کوم او مقام او رتبه چې دا ټول اولین او آخرین او دا ټول پیغمبران بستاره جنډې مبارکې دلان نیوي او شفاعت کبرا بستا په لاس کې وي. الله تعالی هغه نعمتونه به دین ډیر زیات دي. وللآخرة خير لك من الاولى او خامغه اخرت چې ده یعنی کوم ثواب
چې الله تعالی په آخرت کې درکړي نو هغه غوړه د استاد لپاره من الاولى دا غړم بنینا یعنی د دنیا د دې نعمتونو نه هغه د آخرت نعمتونه ډیر زیات دي ولسوف يعطيك ربك فترضى او یاسن حضرات فرمایي چې وحي کې تاخير راغله او کافرانو پاغه باندې جشن مناو کو وې د شکر دی هغه خدای خدای هم خفشخه نو الله تعالی چې کله بیا وحي نازل کړه نو دا غي مطلب بیا دا شو چې ولل اخرت او خامخا د اخرت څه مطلب دا تاخير د وحي چې دا وحي تا 15 ورځې یا څومره نه راتلا نو دا غوړه د استاده لپاره من الاولى دا غړم بنینا څه مطلب دا غ تعجیل د وحي نه چې هغه لګاتار وحي راتلا هغه کوم د الله حکمت خدا اوس چې کله به تاخير راغې پدې کې نور بهتري الله رب العالمین واچولا دا داغه نور ډېر غوړه شوخه ولا سوف يعطيك ربك فترضى او خامخا زرد چې درب کې تا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پروردگار ستا هغه انعامات او هغه مقامات په آخرت کې نو فترضى نو تب خوشاله شي پیغمبر علیه السلام باغی باندې دا سه مقام به الله درکې چې تو باغی باندې خوشاله شي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیت مبارک راغې نو وی فرمایل و اذن لا ارضى وواحد من امتي في النار وی الله ما ته وی چې زب تعالی ورکړه کوما او چې څو پورې ته خوشاله شي نو زه خو به هغه پورې نه خوشاله ګم چې څو پورې زما یو امتی هغه هم بنار د جهنم کی وی نو به هغه پورې نه خوشاله ګم چې څو پورې هغه خارج شوی نه وي او زما په سفارش داغو یعنی د جنت چې کوم د هغه جوګه ګرځیدل نه وي الم یجدک یتیما فآوا دا اوس الله تعالی هغه انعامات کوي او داغه تذکرہ کی پیغمبر علیہ السلام باندې علم یجدک یتیما آیا ولنه دې مونږ ته تعالی رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک یتیم چکلا یعنی پیدا کړي نو والد محترم داغه سور دې سر نه اوچت شي وو نفآوا یعنی فآوا کایلا عمک ابي طالب بنا درکړه تعالی الله رب العالمین په طرف د خپل تر ابو طالب سے باندې دغه پیغمبر علیہ السلام چې پیدا شون والد محترم نه نو بیا اول د مور په تربیت کې او بیا چې شپږو کالو شو نو والده محترمه هغه وفات شو نو بیا خپل نیکو عبد المطلب سے ارتباط شو نو 2 کال داغه په کفالت او تربیت کې چې دا 2 کالو شو نو عبد المطلب سے هم وفات شو او خپل زوی ابو طالب سے دا وصیت او تاکید کو چې ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصي خیال ساتيخه نو بیا د هغه وخت نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه شفیق او مهربان تر اگر چې ایمان باندې وسره مشرف نشو لیکن د پیغمبر علیه السلام سره په هر ګرما یخه کې هغه کلک ولاړو نو الله تعالی ما تعالی پناه درکړه او بیا د هغه نه پس چې کله ابو طالب سے وفات شو نو بیا الله رب العالمین دغه چې کم دینو منقبت او دغه مرتبه الله تعالی انصار مدینه لورکه او بیا انصار مدینه د پیغمبر علی السلام داسې حفاظت کو او داسې چې کومه داغه نصرت کو چې هغه تاریخ یو حصہ ګرځیدل دی الله تعالی دا ما پتا مې ټول نعمتونه دي فآوا یعنی فآواک الی عمک ابي طالب وکذیات دیوا دا سره ووجدک ضالا فهدى او منتله وتعالى الله رب العالمین ضالا عاشق چې کوم دې پاغه علوم د هدایت باندې نو فهدا نو الله رب العالمین هدایت درکو تا تا مخکې مونږ ویلو ان ابانا لفی ضلال مبین دا غي مطلب هم دغه چې یعقوب علی السلام بچی وي زموږ د خپلار وېدا په محبت واضحه کې د یوسف علی السلام سره هیڅ کار دا غسر مين افیاته کوي او زموږ سره کم کوي نو دې دې کوم ضالن نو مراد دغه هغه محبت دی دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره د نبوت زمانہ را نږدې کېدا نو د خلقو نه ډډه کول او نفرت کول ان د خلقو سره عام اوټک بیٹک د زړه نه غوښتل او د الله رب العالمین په تنهایی کې د الله عبادت طرف ته ډیر شوق او ذوق پیدا شو غارون تبتو غرون تبتو غار حرا تبتو او بیا به چلکشي کوله او آخر کار پاږي کې د الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د معاشري پوزیشنو چې
چې خلق ټول په شرک او په کفر کې مبتلا وو پیغمبر علیه السلام انتهایی داغې نه نالان او داغې نه یعنی پریشان او په دې انتظار باندې چې الله رب العالمین بردي څه یو داسې رڼا والا لار هغه را لېږي الله رب العالمین هغه د نبوت تاج هغې ته په سر کړ نو ووجدک ضالا فهدا او یا کچرې د ضالا خپله معنا ممکن نو بیا معنا بې خبره نو ووجدک ضالا او بیا مونږ ته الله رب العالمین تعالی رب خبره علوم د شریعت دا غې نه ته واقف نه مخکې تیر شو سورۃ شورا کې ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نو بیا معنا دا غدا چې ووجدک ضالا بیا مونږ ته الله رب العالمین تعالی رب خبره دا علوم د شریعتنا او د قران او د سنتنا نو فهدا الله رب العالمین دا غې لار او خو دلتا ووجدك عائلا فاغنى او بیا مونږ الله رب العالمین تعالی را عائلا یعنی فقیرا الله وی ته فقیر وی او تهدست وی نو فاغنى یعنی فاغناک بمال خدیجه رضی الله تعالی عنها دا حضرت خدیجه بھی په مال سره الله تعالی ستاج کوم انتظامات وکړل دغه چې ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل مال پیغمبر علیه السلام لور کو په مضاربت باندې چې مال بدی کې مضارب شه نو ډیره ګټه پکې الله رب العالمین وکړه نو بیا اخر داغه نور رغبت پیدا شو بیا پیغمبر علیه السلام ته د نکاح درخواست ورکړ او بیا داغه غټول مال گویا کې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال وګرځیدو نو الله تعالی دا ظاهری او باطینی او دا چې کوم نه روحاني او دا رنګ چې کوم نو یعنی نعمتونه ټول ما بتا باندې کړی دي اوس الله تعالی فرمایي تا دا اوستا امت ته چې کوم نو دا تعلیم دی چې فاما اليتيم فلا تقهر دې ګلو فنشر غیر مرتب دی ها دغه فاما اليتيم فلا تقهر نو دا خدای اول سره لګي الم یجدک یتیما فآوا نو ته یتیم وی نو الله په یتیمانانو باندې فلا تقهر هغه باندې قهر مکوه بلکې هغه سره نرمي محبت رواداری او پیغمبر علیه السلام هم د قشند کول پیغمبر علیه السلام فرمای انا وکافر الیتیم کهاتین یوم القیامه ویزو او د یتیم پرورش کوونکې موږ د قیامت پر ورځ د قشان تیوخه چې څوک د یتیمانانو په سر باندې لاس راکاږي پیغمبر علیه السلام دا به ما سره بالکل د صحبت وی او د ملګرتیا وی بروز آخرت او دا بل چې دی واما السائل فلا تنهر نو دا د اخیری سره لګي ووجدك عائلا فاغنى الله وی تفقیر وی نو الله تعالی غنی کړي نو په سائلانو باندې چې کوم نو پاغي باندې هغه مرټه پیغمبر علیه السلام کو نه رټل الله تعالی وی په دې باندې دائم بادشاہ او واما بنعمت ربك فحدث نو دا ووجدك ضالا فهدى دا دغه سره لګي نو لفظ نشر غیر مرتب دی فاما اليتيم فلا تقهر فهر شي یتیم دی نو بس باغ باندې قهر مکوا زور ورتیا باغ باندې مکوا واما بلکې داغه سره د نرمۍ او داغه سره د خپلې سلوک داغه مظاهره کوا او امت دراغه تعلیم ورکړي واما السائل دغه معاشره کې به یتیمانو سره خلق انتهایی ظلم کو سورۃ النساء کې داغه تفصیل ډیر شوی دی واما السائل فلا تنهر او هر چې سائل دی نو که سائل د مال دی که سائل د مسائل دی که پیسې غواړي دام سائل دی دغه ضرورت دی محتاج دی او یا هغه دی چې هغه د یو مسلې حل غواړي د مسلې سائل دی دینی شرعي مسله ولا پکار ده چې دا مسله څنګه شو نو الله تعالی وی کې یو سړی ستانه د علم سوال کوي نو فلا تنهر هغه به مرټینا بلکې هغه دا مسله بیان کا نو دا خپل علوم د نبوت او بیا ستاسو وساطت باندې ټول امت اجابت هغه دی په ټول دنیا کې خواره کی واما السائل فلا تنهر او هر چې سائل له سوال کوون کې دی نمبر 18 غلرا واما بنعمت ربك فحدث او هر چې هغه نعمت د پروردگار ستا چې کوم الله تعالی علوم شریعت او علوم د قران او سنت درکړي دي نو فحدث پس د بیان کوي داغه اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یعنی فبلغ داغه تبلیغ د ټولي دنیا ته کوا او د ټول انسانيت ته کوا او علما مفسرین وی دا مونږ چې وایو علم حدیث نو د علم حدیث دا نوم هم د قران د دې نه راوته دی ښا فحدث الله پیغمبر علیه السلام ته وی ته داغه بیان کوا نو د پیغمبر علیه السلام بیان ته تحدیث وی نو دا حدیث شو د پیغمبر علیه السلام اقوال او افعال مبارکه د احادیث دي الله اکبر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक। दा सूरत कुरान हकीम हदीस नुम दे सूरत इंशिराह या सूरत अलम नशरह शरह वैले की कोलावल होता और बदी के अल्लाह रब्बुल आलमीन पे पैगंबर अलैहिस्सलाम बांधे खपल इनाम जिक्र करे दे इसका सीना मुबारक हगा मा कोलाव करे शरह सदर नो या खुदागे ज़ाहिरी शरह सदर मुराद दे कम जे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उड़वाले की द उम्मुल मुमिनीन हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रो और या बिया मेराज त पैगंबर अलैहिस्सलाम तो न फरिश्ता रागला और द पैगंबर अलैहिस्सलाम सीना मुबारक उस पड़दा और बे हगद नूर और ईमान ना ज़ुल मुबारक नडक को वी विनजो और बिया जे कम दिन हगा वापस दाखिल को दा शरह सदर सीना को लावल और या मानवी तौर बांधे अल्लाह ताला फरमाए इस्ताद सीना मुबारक दा द नूर ईमान ना और द मारिफो द कुरान और द सुन्नत ना अल्लाह ताला इमाड़ा का कड़ेवा न आगे ता इशारा दा न दा सूरत जे दा हम मकी सूरत दे बदी के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनामात और मज़ामीन सलासों के खुसूसन द रिसालत मजमून च अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबर अलैहिस्सलाम लकम मुकाम और करे दे और गदार च अल्लाह रब्बुल आलमीन नफस का मुकाम और रुतबा दा नागद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नदागी अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा की फरमाई और बाकी तसल्ली हम द पैगंबर अलैहिस्सलाम ता हम तो सूरत वद्दुहा के हम तो सूरत अलम नशरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक आया नदा कोला उकड़ी मुंगस्ताद पारा ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा सीना मुबारक अस्ता व वضعنا عنك विज़रक औ लदी कड़े दे मुंगस्ताना ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हागा बोझ स्तालरा विज़रका यानी सिक़लका स्ता बोझ अल्लाह ताला वीमा लड़कड़े दे औ दा हसे बोझ दे अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका हसे बोझ चागीख का तकड़े व आगा शाह मुबारक स्तालरा ददी बोझ न सा मुराद दे नुई ददी बोझ न मुराद या खुदा ने से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकलब अव्वल के कुरान हकीम नाजिले दो न पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माने बड़ी बोझ उदागी देखा इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला द्रुन बोझ दे द नबूवत और देर द्रन जिम्मेदारी दा और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर बदा फिक्र कि आया द दगी नबूवत और द दगी रिसालत हक़ हुकूक दागी अदायगी बदबु कड़ेशम और कना अल्लाह रब्बुल आलमीन उतदा तसल्ली रावले गला चागता सर कम फिक्र हो कम यानी बोझ और पता बांधे अल्लाह ताला फरमाई चागत नमा लरी को द इत्मीनान और दारंगे द तसल्ली असबाब हक़ मिरता मुहैया करन और याद आ दे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न बाज़ औक़ात के कम खिलाफ औला कारू नशवी दी यानी अखबल इज्तिहाद के पैगंबर अलैहिस्सलाम अखबल इज्तिहाद बांधी और अमल करे दे और बागी के ख़ता शवे दे चागे दमुंगवी अगी द लफ्ज़िश व इलेकी लगा द बदर द क़ैदियान मुताल्लिक़ जब पैगंबर अलैहिस्सलाम राय मुबारक बदेरा शरदीन बतावान वाखलू और खुशी बेकू या नूर दा से कम खिलाफ औला सीधू रागली दी अल्लाह ताला फरमाई चा गटूल दागी नमाज़ शाह मुबारक पका करे दा मतलब दा है तो मासूम और मग़फ़ूर और मक्की जगम दे सूरतुल फतह के हम रागली हो लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र दाद आगे कबीलीन दा आयत मुबारक पे कि आगा खिलाफ औला और हागा इज्तिहादी जगम लग़ज़िशु नदी अल्लाह रब्बुल आलमीन हागा बोझ टूल देखा पैगंबर अलैहिस्सलाम सर बदागी बिया फ़िक्र हो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन शेर अल्लाह ताला बदी बांधे नाराज़ नशी दा ज़माना कम इज्तिहादी ख़ता रागला अल्लाह रब्बुल आलमीन दागी यानी आयतुन रावले गल च अगटोल अल्लाह रब्बुल आलमीन ता माफ़ू गर्दवली दी व वضعنا عنك विज़रक और कतकड़े दे मुंगस्तान हगा बोझ स्तालरा अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक हसे बोझ चागीख कतकड़े वागशा मुबारक स्तालरा व रफ़अना लक ज़िक्रक और बोझ तकड़े दे मुंगस्तान पर ए पैगंबर अलैहिस्सलाम हगा ज़िक्र मुबारक स्तालरा स्ता याद और स्ता ज़िक्र अल्लाह मागे तदीर उचत मुकाम वर करे दे माना दादा इन हैसु तुज़करु हैसु ज़ुकिरतु अल्लाह वी चिकम दे के यादेगम अलतबत यादेगे हा दा रफ़अना लक ज़िक्रक दे वो कलिमा सु कोई नो ला इलाहा इल्लल्लाह तो सरवी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बगैर दागे ने कलिमा और ईमान अगर ना काबिल कबूल दे
او که مؤذن اذان کی نو اشهد ان لا اله الا الله نو سره بل طرف ته وی اشهد ان محمد رسول الله ورفعنا لك ذکرک. او که اقامت کی مکبر نو باغی کم یو طرف ته شهادت د الله رب العالمین د وحدانیت ورکی، نو بل طرف ته شهادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت ورکی. که خطبه راشي نو باغی کې هم د الله رب العالمین د تذکره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره دا سره خامخای. ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. دا سره تسلی ده. مکی صورت دین الله تعالی وی دا کم تکلیفونه، دا کم عسر او دا کم مخالفتونه، خود دې نتیجه کې به ان شاء الله الله رب العالمین سهولت راولي او الله تعالی به کامیابی راولي. فإن مع العسر يسرا، پس بتحقیق سرد تنگینا سهولت او آسانی دا. ان مع العسر يسرا او بتحقیق سرد تنگینا سهولت او آسانی دا. ندلته کې الله رب العالمین دا تکرار پدې کې وکړو او قانون دا د کتابونو چې نکرا معاد شي نکرا نو مراد بثانی سره غیر د اولانا، او چې معرفه معاد شي معرفه نو مراد بثانی سره عین اولای. نو عسر چې ده هغه معرفه معاد کړي ده العسر، نو دا دویم العسر چې ده دام اقلم بني العسر ده، نو یو عسر شو. او یسر چې ده نو هغه نکره معاد کړي ده، نو دینه معلومه شوله چې دا یسر دا بل نه. نو حاصل دا راوته چې د یو تنګي سره الله تعالی دوا آسانه راولي کا، یعنی چې یو پیره مصیبت راځي ازمائش راځي نو الله رب العالمین بتا دغه په نتیجه کې دس یسرا او دس سهولتونه هغه بتا نظر کوي. د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لن یغلب عسر یسرین، هرگز باغ یو تنګي په دوه راحتونو باندې او په دوه سهولتونو باندې غالب نشي، چې الله تعالی وعده کړی دا چې یو تنګي سره به د سهولتونو ورکوم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. دیو جن شاعر وی اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. وی چې کلم د باندې مصیبت راشي او په مصیبت کې او په آزمائش کې غیر شي نو ففكر في ألم نشرح، سورۃ علم نشرح راوړه او باغی کې ځان ته سوچ وکړه. فعسر بین یسرین، ټیک ته مصیبت به باندې راغلی، خدا عقیده لره چې ان شاء الله الله رحیم او کریم دی، هغه بر دی یو امتحان په بدله کې مال دوه خوشاله راکړي او د یو پریشانای په نتیجه کې بدوا هغه ماته سہولتونه راکړي. ځکه دا د الله تعالی دلته کې وعده ده ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب. نو بس هغه وخت چې کله ته فارغ شې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو فانصب، نو بس ځان خستړی کا. نصب ویل کېږي ستړي کېدو ته. نو سمانا چې کله فرائض ادا کې نو بیا توجه الی الله په دعاګانو کې او په اذکارو کې او په اورادو کې او په تسبیحاتو کې ځان مشغول کړي. او یا معنا دا چې فاذا فرغت چې کله ته د خپل ذمہ دارو دینیونه فارغ شي. دغه پیغمبر علیه السلام کو عام معمول دا او جهاد کې او مشغول، تبلیغ کې به مشغول او هغه به کوم د امت په اصلاح کې مشغول. نو وی چې کله دغه نه فارغ شي او د خپل ذمہ داری پورا کې نو فنصب، نو بیا ځان ستړی کا په توجه الی الله کې. یعنی توجه الی الخلق هم پکار دا، توجه الی الحق هم پکار دا. چې انسان پیغمبر علیه السلام ته او داغه په وساطت باندې الله تعالی مونږ او تاسو ته وی چې کله تاسو دینی کارونه کوئ نو هغه په خپل ځای ټیک دي، خدا سے نه چې بس مسلسل تاسو بل ته لګیاي او مسلسل چې کوم دنو هغه تاسو جهاد کوئ او مسلسل تاسو تبلیغ کوئ، مسلسل تاسو چې کوم دنو هغه تدریس کوئ او د ځان نه غافل یې، بلکې فنصب بیا په خپل توجه الله رب العالمین ته مراقبه او اوراد او مناجات مع الله باغی کې خپل ژوندۍ تیروي. و الى ربك فرغب، او په طرف د پروردگار خپل باندې ترغبت او شوق کارا کا الله رب العالمین طرف ته توجه هغه زیاته کا. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. دا سورۃ قرآن مجید دینم د سورۃ التین. تین پاروي کې ویل کېږي انذر تا او بده کې الله رب العالمین پاغي باندې قسم خوړل دي
یا انذر یا هغه ځای چې به کوم ځای کې انذر کېږي. ځکه صورت ته ویل کېږي سورة التین. دا مکی صورت دی او قبل الهجرت نازل شوی دی. په دې کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او امت ته د ایمان او د اعمال صالحه، نو په ایمان کې درې واړه ایمانیات راځي، بنیادی عقاید حقه، نو د هغې په دې کې تذکره ده. نو مخکې توجه الی الله ده او په دې کې الله رب العالمین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، چې هغه توجه الی الله چې پیدا کېږي نو هغه په اعمال صالحه سره او هغه په ایمانیات سره پیدا کېږي. الله رب العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والتین او قسم دی زما په انذر باندې، والزیتون او قسم دی زما په خونه باندې زیتون، وطور سینین. نصوف سن حضرات مفسرین وی چې په خپل دغه مراد دي، دغه چې دا سیدونه د الله رب العالمین یو مخلوق دی او ډېر د برکت سیدونه دي، الله تعالی به ځکه قسم خوړلی دی. او سن حضرات وی چې دا تین چې دی وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام کوم ځای ته هجرت کړی و، مهاجر د ابراهیم علیه السلام چې دا د شام علاقه وه، هلته کې به انذر ډېر زیات کېدل. نو معنا دا ده والتین زما د قسمي په هغه ځای باندې چې هغې ته ابراهیم علیه السلام هجرت کړی دی. او والزیتون دا زیتون چې دی نو دا هغه مولد د عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام چې کوم دی که پیدایش شوی و نو هلته د زیتون ونې وي ډېرې زیاتې دي، نو هغه برکتي علاقه ده ځکه د الله تعالی مبارک نبی عیسی علیه السلام هلته پیدا شوی دی. او وطور سینین، طور سینین او طور سینا دا دواړه دا ویلی کېږي هغه مبارک غر ته کوم ځای باندې چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره مناجات او راز و نیاز کړي دي، نو دا د موسی علیه السلام برکت هلته کې دی. او وهذا البلد الامین، الله وی دا امن والا خاریه مکه معظمه یادوي، ځکه په هغې کې امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پکې تشریف فرما دی. نو د ټولو پیغمبرانو د هغې رهایشونه دي او د هغې هلته کې استوګنې دي او د هغې د هغې سره ممارست دی، نو په هغې کې هغه عظمتونه او برکتونه هغه پکې راغلي. الله رب العالمین په هغې باندې قسمونه کړي. او سن حضرت دا وایي چې دا تین او زیتون دا د غرونو نومونه دي، لکه څنګه چې طور سینین غر دی نو دا تین او زیتون دا هم د غرونو نومونه دي. یو غر دی په هغې کې انځر ډېر زیات کېږي، هغې ته وایي تین، او بل غر دی په هغې کې زیتون ونې ډېرې زیاتې دي، هغې ته وایي زیتون. نو زما د قسمې په تین باندې او په زیتون باندې، و طور سینین او په طور سینین غر باندې، وهذا البلد الامین او په دغه خاریه باندې چې هغه امن والا ده، مکه مکرمه کې امن دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا یغه جواب قسم دی، خامخا په تحقیق سره پیدا کړی دی موږ انسان لره په ډېر ښکلي ډیزاین باندې، احسن تقویم په ښکلي چې کوم دی نو هغه جوړښت باندې. الله تعالی وی فی احسن تقویم یعنی من سائر الحیوانات، د ټولو حیواناتو نه د شکل صورت او د ډانچه هغه ډېره بهترین ده. ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه او بیا واپس کړی دی موږ دغه انسان لره لاندې د هغه لاندونه، یا خو دومره دی چې دی اشرف المخلوقات دی او د ټولو حیواناتو نمبر ده وړی دی. خو ثم رددناه اسفل سافلین، ولې ځکه دغه انسان که د خپل مالک ونه پېژنده او ایمان نه انحراف وکړو او په غلطه لار باندې روان شو نو بیا اولئک کالانعام بل هم اضل، نو اسفل سافلین شو. ثم رددناه اسفل سافلین، لاندې د هغه لاندونه، الا الذین آمنوا، لیکن هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی او اعمال صالحه اختیار کړي دي، نو فلهم اجر غیر ممنون، نو پس د هغې دپاره ثواب او بدله ده غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، چې هغه به نه ختمیږي او لا متناهي سلسله د اجر و ثواب ده په جنت کې. فما یکذبک بعد بالدین، څه شی دروغ جن ګرځوي تا لره ای مخاطبه، بعدو یعنی رستو د دې بیان نه چې دا دومره قرآن درته بیان شو، نو څه شی تا مکذب ګرځوي بالدین په هغه ورځ د بدلې باندې چې هغه ورځ د حساب ده او ورځ چې کوم دی نو د آخرت ده، تر هغې نه انکار ولې کوي بلکې هغې باندې قایله شه. نو بیا په دې کې چې کوم دی نو هغه توحید رسالت او دارنګې چې کوم دی بعث بعد الموت د ټولو پکې تذکره ده.
الیس الله باحکم الحاکمین آیا ولنه دی الله رب العالمین هغه ډیر فیصله کوونکې دا هغه ټول فیصله کوونکو نه فیصله خو ډیر خلق کوي په مخلوق کې هم خدای الله رب العالمین په شانتي هغه فیصله چې نیم ورس کېږي نو دا ټول جنتیان به جنت ته داخل وي او جهنميان هغه به جهنم باندې وردن نشي وي الله رب العالمین دا څنګه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو سورۃ التین خلاص کړئ نو په آخر کې بیا وایي چې بلا وانا علی ذلک من الشاهدین الیس الله باحکم الحاکمین الله تعالی احکم الحاکمین نه دی نو تاسو یې بلا ولې نه ده وانا علی ذلک من الشاهدین او زه خپلم په دې خبره باندې گواه یم چې الله تعالی احکم الحاکمین دی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا سورۃ قرآن مجید دینم د سورۃ العلق لکه بده کې الله رب العالمین د انسان د تخلیق تذکرہ کړی دا چې ما دا انسان د علق نه د منجمد وینه نه پیدا کړی دی من علقه بل د قرآن پاک راغلی نو دا غي تذکرہ په کې شوی د سورۃ توي سورۃ العلق دا هم مکی صورت دی قبل الهجرت د دین نزول شوه دی او د دې ابتدایي 15 آیات هغه آیات مبارکه دي چې دا غینا د قران پاک او د وحی آغاز شوه دی چې پیغمبر علی السلام د 40 سال په عمر کې او غار حرا کې د الله رب العالمین په عبادت کې مشغول او فرشتہ راغلا حضرت جبرئیل علیہ السلام او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اقرا لولا پیغمبر علیہ السلام ورته ما انا بقارئ لقل السن کې نه لیکل وصل مې نه دی کړی خپل سینې سره میلاو کو او ډیر زور پیغمبر علیہ السلام مال راکو او بیا راته وی اقرا او بیا په اخري ځل باندې ما ته وی اقرا بسم ربک الذی خلق تر دهغه علم الانسان ما لم يعلم پوری او بیا پیغمبر علیہ السلام خپل کور مبارک تراغه او هغه ته وی زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی نو دا غړم باندې وحیدا چې کوم قران پاک دا غین آغاز شوه دی نو په دې صورت کې هم الله رب العالمین هغه مضامین ثلاثه ذکر کړي او د بعث بعد الموت دا هغه موضوع الله رب العالمین ذکر کړي چې ان الى ربک الرجعه اخر استاس رجوع او واپسی چې دنو هغه الله رب العالمین ته ده او بیا د مصدقین او د مکذبین هغه انجام هغه الله رب العالمین بیانوي فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق لولت ان دا قران پاک لولا کو نوم دا هغه پروردگار سره چې هغه پیدا کړی دی ټول مخلوق لرا خلق چې هغه دا ټول یعنی خلق الخلائق دا ټول مخلوقات هغه پیدا کړی دی خلق الانسان وهذا تخصيص بعد التعميم لاول خو ټول مخلوقات پیدا کړی دي او خصوصا حضرت انسان پیدا کړی دی لکه انسان هم په دغه مخلوق کې راغی خلق الانسان من علق پیدا کړی دی الله رب العالمین انسان لرا دا منجمد ویننا د وینې درو ټوکړې نه الله رب العالمین پیدا کړی دی اقرأ وربک الاکرم لولت او پروردگار ساچ دے هغه ډیر کریم دے اکرم اسم تبدیل له کریم کې اقرأ وربک الاکرم الله رب العالمین هغه ډیر کریم دی او ډیر چې کوم دنو هغه سخی دی او مهربان دی الذي علم بالقلم هڅ الله رب العالمین چې هغه تعلیم ورکړي د انسان ته په واسطه د قلم سره د قلم په ذریعه سره انسان ته خودنه کړي دا وخت تعلیم ورکړي د ټول اول د قلم استعمال چې کړه دی وی حضرت ادریس علیہ السلام کړه دی الله رب العالمین داغه په ذریعه سره دا خط او کتابت دا رایج کړه دی علم الانسان ما لم يعلم او چې تعلیم ورکړه دی الله رب العالمین انسان ته دغه څو چې نو عالم دی باغی باندې هغه عقاید او اعمال او اخلاق او دین او دنیا هغه ټول الله رب العالمین خو دلی دي کلا ان الانسان لا يطغى اوس چې هر کله الله رب العالمین مخلوق پیدا کړی دی انسان پیدا کړی دی دا دونه خودنی کړی دی نو په کار دا د انعامات او تقاضا دا چې انسان د الله رب العالمین د وحدانیت او دغه د وجود او دغه د ټولو دین داغه قائل شي او بعض انسانان هغه سرکشي کوي هغه داغه قائل نشو کلا ان الانسان نذ الله رب العالمین شکایت کوي د انسان نه کلا یعنی حقا ثابت رضا خبره په ثبوت سره چې په تحقیق سره دا انسان چې دی انسان کافر
لا يطغى خامخا دې سرکشي کوي او سرکشي ولې کوي دې سرکشي منشه صدا دا الله د حکم نه ولې تاوي بل خوازي الرآه استغنى دې وجنا یعنی الرآه چې دې ویني خپل ځان لرا استغنى چې دې مستغني دې ان دې مالدار دې الله تعالی فرمایي دې په مال او یاد دنیا په دغه وسایل باندې خپل ځان هغه د الله رب العالمین نه بل طرف ته بوزي دا غره گمراه کېدو بنیاد دې ان الى ربك الرجعى فتحقيق سره په طرف د پروردگار صاحب باندې واپسی دا د ټول مخلوق ارايت الذي ينهى اوس دا آیت چې ورسره کوم راغلي دي نو دا د ابو جهل په بارک راغلي دي ځکه ابو جهل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی حرم شریف کې وموز نه کوي ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سخت جواب ورکړ چې زه د الله رب العالمین د حکم تابعدار یم دستا د حکم تابعدار نه یم نو باغې باندې ابو جهل چې کومه هغه پتیش کې راغی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی قسم دې کمنه نشوي نو لأملأن لك هذا الوادي وی زه دومره ځوان ما چې زه به دا ټول میدان د مکې مکرمه وی دا به چې کوم دې نو هغه ډکم او د سنه به ډکم د اسونو نه او دارنګ چې کوم دې د ځوانانو نه او زما په شا باندې ډېر خلک ولاړ دي ښا او زما ډېر لوی مجلس ته ما سره پارټي مې ډېر غټه ده او پیغمبر علیه السلام ته وی نعوذ بالله کې بیا دې منځ کو ما ولې نو دا واسطه په سټ باندې خپک دم ښا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غینه پس حرم شریف تراغه او منځ شروع او ابو جهل هم راغی ټول خلک په تماشا دي او ابو جهل هم راغی د خپل شیطانۍ د تکمیل لپاره لیکن چلک ورمخ کې شو نو بیا په شا باندې راوست شو نو خلق ته ورده کنه نو هغه وی چې را د پیغمبر علی السلام او زما ترمنځ وی داسې چې کوم یو کند ده او پاغي کې اور دی او داسې مخلوق دی چې داغي وزري دي چې دې په جنم نه نو واپس کو تختید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی ګدې راغله وی نو الله رب العالمین فرشتي را لګلې وی زبانیه فرشتي او دې رانی سو او په دغه کند کې کېدو خو بازار شي واپس لاړ نو الله رب العالمین فرمایي چې پکار دا چې ان الى ربك الرجعى چې کله واپسی الله رب العالمین ته نو ابو جهل لم پکار دی او هر انسان لا پکار دی چې الله رب العالمین ته راجعون شي او دې الله رب العالمین د دین مخنیوي کوي او یا د توحید او د رسالت د پیغام هغه ټکراوي یا د بعث بعد الموت داغه چې کوم نه هغه مذاق وړاوي نو الله رب العالمین هغه ته په دې باندې وعید ذکر کوي نو دا د مکذبین هغه انجام دی ارايت الذي ينهى ایتا قتل دې هغه انسان لرا چې هغه منع کوي عبدا اذا صلى هغه بند لرا عبدا محمد صلى الله عليه وسلم نو دا الذي ينهى ابو جهل دې او دا عبدا اذا صلى دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم دې هغه بندا چې کله هغه موس کوي ارايت ان كان على الهدى ایتا دې دې ان خبر راکا کچری دغه بندا د الله رب العالمین په هدایت باندې او امر بالتقوى او یا هغه امر کوي خلق ته په تقوا داري سره او په پرهیزګارۍ سره ارايت ان كذب وتولى او خبر شه کچره دې دغه بندا دغه ابو جهل چې دې تکذیب کوي د الله رب العالمین لپاره وتولى یعنی وتولى عن الايمان والتوحید دا الله رب العالمین د حکم نه واپس شوی دی علم يعلم بان الله يرى آیات معلومه ده دا خبره چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې ده هغه ګوري هر یو سیز لرا دا الله د نظر مبارک نه وسکبار نه دي کلا یعنی حقا لئن لم ينتهي کجر رامن نشد ابو جهل د خپل شیطانتنا یعنی عن الطغیان دا دې چې کوم سرکشي کوي الله تعالی کې دې بدمعشي او سرکشي نه واپس نشو نو زجر دادې چې لنصفعا بالناسيه خامخا راو بني سمونګ دې د تندینا الله دې وچولي نه به او دې تندینا به راونی سم ناسيه کاذبه خاطئه داسې تندې چې هغه دروغ جن دي او هغه ګناګار دي یوازې تندې نه ټول وجود داسې وو خدا تعبیر هغه چې کوم دې په یو جز سره دې نه کړل دي او دا ناسيه دا بدل دے دا الناسیتینا او چونکہ قانون دا دے چھ نکرہ بدل واقع کی گی دا معرفینا نو آغا اسے بدل نہ واقع کی گی لیکن چھ سو پر داغی توصیف نہیں شوے
مدل کې توصیف شو کاذبه خاطئه الله وی کده رامن نه شو نو زبې دغه تندین راونی سم چې دا ډیر ګناګار تندې دی او دا ډیر خطاکار او مشرک بالله دی او دیوی دما سره پارټي ډیر غټه ده دما مجلس ډیر غټ دی الله ی فلیدعو نادیه خامخاده درا وبلی هغه مجلس بلرا نادیه یعنی اهل نادیه دغه نادی کو مجلس ته وي نو دې هغه د مجلس خلق او د پارټي هغه خلق درا وبلی مقابله وکړو سره سندعو الزبانیه او زرد چراو ببلونګه هغه زبانیه فرشتو لرا الله وی چې کومه فرشتي دي زبانیه ناغي زبن په معنا د دفع سره راځي زبن او دې ته زبانیه زکوي چې دام کافران او دام چې کومه بدمعشان دفقي چې کله هغه د الله رب العالمین د دین مخنیوي کوي نو الله رب العالمین دا تحفظ د بار را لېږي نو الله تعالی دې باغ راو بلم کلا هیڅ کله دا سیندا ان دې بیا د زبانیو فرشتو مقابله نشي کولای الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ویلا تطيعه واسجد واقترب تتابعداري مکه ودا ابو جهل لپاره پیغمبر علیہ السلام کو نه کولا معنا دق شان دې بده خپل مشن باندې کلک او دائم ودرېګا اهدنا الصراط المستقيم بشان دې لا تطيعه ممنت دې سړی او ما او تا او هر امتی ته دا حکم نه په واسطه پیغمبر علیہ السلام سره چې تاسو په خپل دین باندې کلک ودرېږئ په خپل قران او سنت باندې او دبل یعنی چې کوم دې چې څوک داغي منحرف دي نو داغه د سازش شکار کېږي بنا او سجده کو الله رب العالمین تا وقترب او ځان نږدې ک الله رب العالمین تا اقتراب ولیکيږي نږدې کته نو الله رب العالمین تا ځان نږدې ک په طاعات او په عبادت سره الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر دا سورۃ قرآن مجید د دین د سورۃ القدر ځکه په دې کې الله تعالی د ليله القدر تذکرہ کړی دا هغه مبارک شپه نو سورۃ تذکرہ ویل کېږي سورۃ القدر دا هم مکی سورۃ ده قبل الهجرت نازل شوه ده په دې کې الله رب العالمین د قرآن مجید متعلق هغه قرآن مجید چې هغه د عقاید او حق او د هغه بنیاد ده لکه توحید او د رسالت او د بعث بعد الموت او د ټول عقاید او اعمال کوم ته خودلی دي نو دا مونږ ته قرآن حکیم خودلی دي نو الله تعالی وی دا هغه مبارک کتاب ده چې دا په ليله القدر کې نازل شوی دی نو ليله القدر هغه مبارک شپه د قرآن مجید په خپل تذکرہ کړی دا او د راجح قول مطابق دا په رمضان کې ده او هم په دغه ورځ شپو کې دا پیغمبر علیه السلام وی پتا یعنی چې کوم د شپو کې ګورئ 21 23 25 په دې کې تاسو ګورئ نو د قرآن حکیم دو نزول او یو نزول اولی او یو نزول ثانوی نو نزول اولی چې د لوح محفوظ نه بیت العزت تا او آسمانی دنیا ته نازل شوه دی نو دا په ليله القدر کې نازل شوه دی او دا د رمضان مبارک میاشت او بیا نزول ثانوی چې شوه دی هغه د بیت العزت نه قلب مطهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نجما او آیه علی حسب المصالح هغه بیا په دریش کاله زمانه د نبوت کې نازل شوه دی الله رب العالمین د قرآن مجید داغه غشان او داغه رتبه ذکر کړي او فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليله القدر فتحقیق سره مونږ را نازل کړی دا قرآن شریف په شپه د قدر کې هغه ډیره د عزت شپه او ډیره د قدر او د منزلت شپه ده وما ادراك ما ليله القدر او تا تفعلم به چې څه دی ليله القدر د قدر او د عزت هغه شپه سره ليله القدر خير من الف شهر هغه شپه د قدر او د عزت جدا نو دا بهترین د غزر میاشتونه هغه غزر میاشت چې باغې کې ليله القدر نه نو دا غینه د الله رب العالمین په جناب کې د قدر او قیمت سیوا ده او سونه سیوا ده نو دا الله په علم کې ده دا کدا ان دی ویلي چې ليله القدر د زر میاشتو برابر ده ليله القدر د زر میاشتو نه غوړه ده نو سونه غوړه ده چې سونه د الله په علم کې ده نو د زر میاشتو نه درې اتیا کال او سرور میاشتې جوړې شوې نو کې یو سړی ته الله رب العالمین ليله القدر هغه نصیب کو پاغي کې عبادت او پاغي کې توبه او پاغي کې بل بندگی نو دا سیدا لکه 83 سال او 4 ماه داغه نه زیات د عبادت کې تیر کړل الله رب العالمین دې مونږ ته ټول ته د ایمان او احتساب سره نصیب وګرځي
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा। रानाज़िली की फ़रिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम द रूह गण तर्जुमी दी खुदियात राजिह दा दे जदा तख़सीस बाद तामीम दे लेकिन रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम दा हो मलाइकों के शामिल हो खुबे खुसूसियत तवज्जो ने ज़ान लदे कर को नूराना दिली के मलाइकों फरिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दगशपा की बागा हुक्म द परवरदिगार द दुई सरा मिन कुल्ल अम्र का हर हगा कार सरा चकम फैसला शवी अल्लाह रब्बुल आलमीन ता मिन कुल्ल अम्र चकम कार द खैर और द बरकत च सोमरा फैसली दी तर द आइंदा काल पूरी और द तकदीरात इलाहिया और सोमरा सिलसिला दा नागा बदी की राना दिली की नमक की तीरशी उचियार दाशा में बारात ते कदा लैलतुल क़द्र दे बड़ा कौल नशरा राजिह कवल्ला लैलतुल क़द्र दे मिन कुल्ल अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र सलामतिया वाला दगशपा दा टोल अशपा जदा नदर सलामतिया दा यानी बदी के अल्लाह रब्बुल आलमीन अनवारात और बरकात आगब के ढेर ज़ियाद और द आफातना उदारंग द हर किस्म च कम दे शरूर ना दागिना सालिम अदा हत्ता मतलअल फज्र तरद तुलुअ फजर पूरे यानी दा मतलब न चले लैलतुल क़द्र सिर्फ यो सिकंड दे या गिनी यो मिनट दे बल्कि द गुरूब आफ्ताब नवाख ले तरद सुबह सादिक पूरा टोल अशपा दागा मुबारक अशपा दा अल्लाह ताला फरमाई दा मुबारक किताब दामा पाक अशपा बांधे नाजिल करे ले और दगा किताब ता सर तौहीद दावत कर कोई और द रिसालत द पैगंबर अलैहिस्सलाम और दारंग द बात बाद अल मौत अकायद हक़ा दागी तालीम कर दो भी बदी बांधी अमल केरा रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना दा सूरत द कुरान मजीद द दिन द सूरतुल बय्यिना ज़का बय्यिना वैलेकी की दलील था और हुज्जत था और बदी के अल्लाह रब्बुल आलमीन द ख़ुल हुज्जत और द दलील तज़किरा करेदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हमारा तरफ ने यो अजीम दलील दे और मादर ले गले दे और किताब में उलवर करे दे अल्लाह ताला फरमाई ता दागे इत्तिबा कई दा मदनी सूरत दे बाद अल हिजरत नाजिल शवे दे मख के अल्लाह रब्बुल आलमीन द कुरान मजीद दागी द नुज़ूल तज़किरा उपड़ा चिदा लैलतुल क़द्र के नाजिल शवे दे और दिल तदागे हस्ते तज़किरा दे बकम हस्ते बांधे दा कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन रा ले गले दे और वक़्त दगा अक़ायद हक़ द तबलीग और दागी द दीन इस्लाम द पैगाम द खुराउलो और दागी द दावत इल्लाह द वरकउलो दागी जिम्मेदारी हवाला करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन द आगा कुफ़ारुना शिकवा कई द यहूद और नस्वारा चकला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मबरूस शवे नदी बदावे चेहरा नबी आखिर ज़मान ब मबरूस कीगी और मुंगा पागबानी ईमान रावड़ू और दागा पर मलगिरतिया के और मुंगा द मुशरिकीन सर जिहाद करी अल्लाह वी चकला वस आगा नबी आखिर ज़मान मबरूस शो दुनिया तरागे नताव दागे न इनहिराफ को और बागी बांदी ईमान रानोड़ो और अगर बुनियादी दावा द कुरान हकीम चकमर तौहीद दा वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन बदी आयत के दागे तज़किरा दा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब नदी हक़ कसान चाग़ काफिरान दी द अहले किताबना और दारंग द मुशरिकीनना अगी से नदी मुनफ़क्कीना जुदा की दुन की मतलब द अगी ख़ुल कुफ़र न प्रीदी और अग़फ़ल बद अक़ीदा न प्रीदी हत्ता तातियहुमुल बय्यिना तरदी चराग़ दुई तहक़ दलील द जानिब द अल्लाह रब्बुल आलमीन ना पैगंबर अलैहिस्सलाम त अल्लाह मबऊस को नबी आखिर ज़मान उतरागे और बयान दी पाग बांधी ईमान रानोड़ो और बाक़ुल कुफ़र शिरक बांधी पागे बांधे पातिशु अक्सरियत दासी नो लग कसानों के ईमान रावड़े उस दा बय्यिना से शेदे द बय्यिना तशरीह की रसूलुम मिनल्लाह चागा रसूल ने द जानिब द अल्लाह रब्बुल आलमीन ना दा बय्यिना दे यतलू सुहुफ़म मुतहहरा चे तिलावत की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी बांधी आगा पाकू सिपारो लरा सुहुफ़म मुतहहरा चे द कुरान पाक पाक सिपारी दी और पाक सूरतु नदी न पैगंबर अलैहिस्सलाम दागे बयान की और दागे दी त तिलावत की फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा चे बदग सिपारो द कुरान पाक के कुतुबुन क़य्यिमा आगा मज़ामीन दी कुतुबुन तो ज़ाहिरी माना खुदा चे फ़ीहा कुतुबुन बदी की किताबुन नदी कुरान शरीफ को यो किताब दे
نو یا سن حضرات وی چې فيها کتب یعنی تورات او انجیل او زبور او سابقه کتابونه دا غي تذکرہ هم په دې کتاب کې شته. نو فيها کتب او یا کتب مراد دي مضامین د توحید او د رسالت او د بعث بعد الموت او عقاید او اعمال ټول قران حکیم بیان کړی دي. فيها کتب قیمه چې په دې قران شریف کې یعنی په دې سپارو کې هغه مضامین دي قیمه چې هغه مستقیم دي چې باغی انسان عملو کی نسیدہ نیغ اللہ رب العالمین تباغی باندې رسی او کامیابی او تمیلاویگی. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو کړي هغه خلقو چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب لكن رسل هغه نه چراغلی دوی ته البینه هغه دلیل د جانب د الله رب العالمین نه یعنی دوی ته خو دلائل او وضاحتونه هغه تشیو دا نه چې به خبرو. وما امروا الا ليعبدوا الله او دیتا حکم نو کړي شوی لیکن د دې خبرې چې دی به عبادت کوي دی او الله ليعبد الله یعنی ليوحد الله چې دی به الله رب العالمین د وحدانیت قائل کیږي او په دې حال کې چې دی به خالص کوونکی د الله رب العالمین د لپاره تابعداري لرا حنفاء او په دې حال کې چې دی به مایلای دا ادیان كلها او نه په طرف د دین حق باندې. حنفاء معنا دا ده ويقيم الصلاة او دی قائم کی منزل را او ورکی بدی زکات لرا وذالک دین القیمه او دا کوم بیان شو دا کوم اډر چې دوی ته شی او ما امرو وذالک دین القیمه یعنی دین الملت القیمه دا غ دین دې د هغه ملت چې هغه مستقیم ملت ته د اسلام ملت چې دی نو دا اهدنا الصراط المستقیم والده. ان الذين كفروا من اهل الكتاب دا وغید پر تخفیف اخروی دی په تحقیق سره هغه کسان چې هغه کفر کړي دي په قران پاک باندې او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د اهل کتابونه او دارنګ د مشرکینونه دی په هغه اور د جهنم کې وي او دی به همیشه یې پاږي کې اولئک هم شر البریه او دغه کسان چې دي دا بدترین د خلائق دي. شر البریه بریه وی مخلوق ته الله تعالی چې چا په نبی آخر الزمان باندې ایمان را نوړو او په ناسخ الکتب باندې عقیده جوړ نه کړه الله ودا بدترین دی په ټول مخلوقات کې دغه داغي د پاره وعید شو او دا وسوعت دی. ان الذين امنوا او په تحقیق سره چې هغه خلک چې هغه ایمان راوړل دي او اعمال صالحه کړی دي قران منی او ایمانیات منی پیغمبر علی السلام منی دا کسان چې دا بهترین د مخلوقات دي جزاؤهم عند ربهم او بدله د دې لپاره باندې د پروردگار د دې باندې باغونه د همیشګری دي چې دی به همیشئ باغی کې تجری من تحتها الانهار چې به یې بلان دي دونو داغین نهرونه. الله تعالی چې د قران او د پیغمبر علی السلام داغي قائل شو نو دوی چې کوم دي د شریعت نهرونه جاری کړي په دنیا کې نو البته د آخرت د جنت هغه نهرونه هم جاری کوم بیا خالدین فیها ابدا او دی به همیشه بدی که همیشه لپاره ځکه په ایمان باندې همیشه پاتې وو نو جنت کې به زندگی به همیشه وي. رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی الله رب العالمین د دوینا او دی راضی د الله رب العالمین. ذالک لمن خشی رب ذالک دغه نعمتونه د جنت چې دا کوم بیان شونه دا هغه چا د پاره د چې څوک یریږي د پروردگار خپلنا د الله خوف دا هغه پزړه کې وي او فکر آخرت ورسره وي.